نظر مخې ته کېښودم او خپل دلایل مو یو بل ته بیان کړل. زما یقین دا دی چې انشاءالله موږ به یو داسې نتیجې ته رسو چې په هغې کې به د سوات خیر د سوات د خاورې خیر به پکې د سوات د ولس خیر به پکې انشاءالله. ما په سنټ کې دوه درې خبرې کړې وې. یو دا چې سوات چې دی نو دا کریډل اف سیولایزیشن، دا د تهذیبونو زانګو ده او دلته ډېر قدیم او زاړه تهذیبونه دا تېر شوي. او زه چې سوات ته راځم دا په بد حال باندې دا سټوپا ووینم، دا ګمبتونه ووینم، دا د آثار قدیمه دا آثار ووینم، نو زما په خپله زړه زخمي شي. موټر وی غواړي ځکه چې موټر وی او ایکسپریس وی دا کمیونیکیشن دی او کمیونیکیشن روزګار راولي، کمیونیکیشن ترقی راولي، کمیونیکیشن معاشي خوشحالي راولي. نو دا خو ضرورت دی. موږ خو مخکې نه ډېر زیات وروسته پاتې شوي یو، نو د دې خلاف نه دي. البته د دې چې دا کوم موجوده صورت دی او شکل دی په دې اختلاف دی او دغه اختلاف موږ لرې کول غواړو. نو که څوک دا ګڼي چې موږ د سوات د موټر وی خلاف یو، د سوات د ایکسپریس وی خلاف یو، سوات کې د کمیونیکیشن خلاف یو، دا درسته نه ده. دا ما په سنټ باندې هم ویلي دي چې د سوات بار اسوسییشن، د سوات یوت، د سوات پولیټیکل پارټیز، د سوات جرګه، د سوات ټول ایلډرز هغه غواړي چې موټر وی دې جوړه شي، خو د سوات په قیمت دې جوړه نه شي، د سواتیانو په قیمت دې جوړه نه شي. زمونږ چې کومه رای ده، اوپینین ده، خبره ده، هغه دې واورېدلی شي او هغه دې ځای کړی شي پکې. دغه بنیادي خبره د سوات خلک کې او دغه د اختلاف ده. بله دا ده چې څنګه خبره وشوله، بدقسمتۍ نه د سوات ستاره هم ګردش کې ده، سیلابونه دلته فلډ راغله، ارتکویک راغی. نو چې کوم ډیزاسټرز دي هغه ډیزاسټر هم دلته د فلډ په صورت کې، د ارتکویک په صورت کې راغلي. بیا چې دلته کوم مین میډ میزریز دي چې په هغه کې میلیټنسي ده، ویوز دي د ټیرریزم، ملیټري اپریشنز دي، تباهي شوې ده. یعنې داسې تباهي چې د پښتنو په زرګونو کاله تاریخ کې داسې په لوی پیمانه باندې تباهي او په کډه اوچتول او وطني مهاجرت اختیارول دا چې ته نه دي شي. نو دغه هم پکې راغله. بیا دې سره کنټونمنټ راغی. هغه کنټونمنټ هم د سوات ډېره ځمکه هغه رونیوله. اوس هم ما سره سوات مختلفو کلو نه خلک رابطې کوي چې تېرو لسو کالو نه د تېرو 2 اشهرو نه ما سنټ په خبره کې هم دا خبره وکړله، د توتانو باندې تذکره مې هم وکړله چې د کلي په منځ کې فوجیان ناست دي، ځمکو باندې قبضه کړې ده، نه کرایه ورکوي، نه معاوضه ورکوي، نه ځمکه پرېږدي او د خلکو هغه لږې لږې ځمکې دي هغه په قبضه باندې ساتلي دي. نو هغه کنټونمنټ هم ډېر لوی مشکل پیدا کړ. دې سره بیا دا موټر وی راغی او دا بالکل درسته خبره. زما په خیال د دې اسسمنټ صحیح اسسمنټ پکار دی چې د تیرو کلونو کې چې په سوات کې دا سیلابونه راغلي دي، نو دې سیلابونو څومره ځمکه دریابورد کړې ده. دا ډېر اهم ریسرچ دی او د دې په بنیاد باندې مستقبل پیشګویي او پیشبندي کېدی شي. نو د دې یو پراپر او یو ریئلسټک اسسمنټ پکار دی چې په دې تیرو وختونو کې سیلابونه راغلي دي، نو هغه سیلابونو فرټایل اګریکلچر لینډ چې کوم دی هغه څومره خراب کړی دی. نو دا ټول ایشوز دي، په دې باندې زه تاسو سره ملګری یم. زه یو نماینده یم د دې خاورې په سینټ کې، په پارلیمنټ کې ستاسو، او انشاءالله ستاسو غږ او ستاسو درد دا به بیانوم. ګورمنټ دا د عوامو دپاره، د عوامو د ښېګړې دپاره، د عوامو فلاح او بهبود دپاره، او هر هغه ګورمنټ پروجیکټ، ډیولپمنټل پروجیکټ چې په هغې کې د هغه ځای د خلکو رضامندي نه شامله، د هغې شرکت پکې نه شامل، هغه کامیابېدی نه شي، هغه میوه نه شي ورکولی، هغه نتیجه خیز نه شي جوړېدی. نو په دې وجه باندې هر ډیولپمنټل پروجیکټ کې نه صرف د مقامي آبادۍ توثیق پکار دی بلکې په خوشحالۍ سره د هغې شرکت هم پکار دی. هغې به دا کار کوي. او زه د برطانیې پارلیمنټ ته لاړم، نو ما ته هلته یو 2 پارلیمنټیرینز وو
د برطانیې د پارلیمنت ممبرانو هغې ما ته بریفنګ راکړو د خپل پارلیمنت په باره کې. دا تقریبا 1000 کاله پخوانی پارلیمنت او چې دا راغورځېدو والا دی. دا که موږ نوی جوړو په دې باندې به 5 ارب پونډ خو چونکې دا زموږ یو اساسه ده لہذا ډېر زیات زور تنګ غوندې ځای دی خو دا موږ برقرار ساتلی. دقسې ته چین ته لاړ شه نو هغوی په زرګونو کاله پخواني ښارونه محفوظ کړي دي ځکه چې د هغوی تاریخي حیثیت دی. نو موږ به دا خپله خبره ترقي به کوو، پرمختګ به کوو. هغه ترقي او پرمختګ به د خپل تاریخ د تحفظ، د خپل خلکو د خپل اقدار او خپل روایت د هغې تحفظ او دې سره سره د خپل ولس د مفاداتو د تحفظ په رڼا کې کوو. داسې ترقي به موږ ترقي غواړو، ترقي په کار د ترقۍ نه بغیر ژوند نشي کېدی، خو دا به په دغه دایرو کې په دغه چوکاټ کې در نه کوو انشاءالله. نو زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې نن ډېر ښایسته فرسټ هینډ انفارمیشن ډېر څیزونه زما مخې ته راغلل، ډېر څیزونه به ستاسو مخې ته ستاسو مخې ته به هم راغلل. د اخر کې چې کوم بریفنګ ډاکټر صاحب وکړو دې کې موټروی یو کمپوننټ دی خو بدقسمتي د هغې بریفنګ سره زما اتفاق دی او ډېره ښایسته خبره وکړو، وخت کم خو حقیقت دا دی چې دې وخت کې په حیثیت پاکستانی قوم مونږ خپل انوایرمنټ تباه کوو. مونږ خپل انوایرمنټ تباه کوو. هغې دا ایشو چې ونه هغه د ټول انوایرمنټ په باره کې وه. پای کې ځنګلات هم پای کې پلاستیک هم دی، په هغې کې ګنده اوبه هم دي، په هغې کې اګریکلچر لینډ باندې ټاون پلانینګ هم دی، په هغې کې نور هم بلا څیزونه په حیثیت مجموعي انوایرمنټ چې کوم دی هغه تباه کوو. او زمونږ دې وخت کې دنیا کې پاکستان په هغه 10 ملکونو کې دی چې هغه شدید کلایمټ چینج خطره ده ورته. د انټارکټیکا نه پس د ټولو نه زیات د څښلو د اوبو د صفا اوبو ذخیرې دا پاکستان سره دي د جهیلونو او د ګلیشیرز په صورت کې. او دغه ګلیشیرز د کلایمټ چینج نه د ویلو کېدو خطره ده چې په شین اسمان باندې د سیلابونو خطره، بغیر د باران نه په شین اسمان د سیلابونو خطره دا د هغې په نتیجه کې ده. نو موږ له ټولو کې په دې کې خپله کردار ادا کول پکار دی. او زه به د سوات دې جرګې ته یم چې دا موټر ویم ده خو د موټر وی نه علاوه هم چې د سوات کوم ایشوز دي په هغې باندې هم دقسې تاسو د خپل قوم دپاره، د خپلې خبرې دپاره، د خپل ولس دپاره کردار ادا کوئ. زما نه چې پکې څه کار اخیستی شي انشاءالله زه به کار کوم. ما چې دا خبره وکړه د کنسرن سټینډینګ کمیټۍ چې د کمیونیکیشن د هغې ته مسله لاړه او سټینډینګ کمیټۍ کمیونیکیشن ما سره رابطه وکړله چې کوم ډاکومنټس یې پکار خصوصا د شهید عثمان کاکړ چې دا کوم ریپورټ یونانیمس ریپورټ د لیس پریویلیجډ ایریا او بیا هغه سینټ اډاپټ کړی دی او د هغې خپل بیا قانوني حیثیت چې سینټ هغه اډاپټ کړي نو هغه هم رانه غوښتو، هغه هم ورته فراهم کوو. انشاءالله د اختر نه پس په پارلیمنت هاوس کې د سټینډینګ کمیټۍ میټینګ وي، پای کې به د وفاق خلک وي، پای کې به د صوبې خلک وي، انشاءالله جرګې نمایندګان به هم په هغې کې راځي. تاسو به په خپله خبره کوئ، زه به ستاسو سهولتکار یم، زه به ستاسو فیسیلیټیټر یم، خبره به تاسو خپله کوئ، کیس به تاسو خپله کوئ، انشاءالله زه به ستاسو ملګری یم په هغې کې. نو موږ به دا کوشش کوو انشاءالله. زه برکت خان ته هم دا درخواست کوم، هغې دا زموږ خوشقسمتي ده چې هغه د سوات بچی دی، د سوات د خاورې دی، د سوات د درد نه که یو بل سړی چې د سوات نه نو هغه داسې نشي خبرې لکه څنګه چا خبر دی. زه اوس هم دې ته دا عرض کوم چې تاسو وګورئ چې څومره دا ګریونسز دي، ریزرویشنز دي او څومره د دې خلکو شکوې دي، اعتراضات دي، تحفظات دي، دا تاسو ایډجسټ کولی شئ. په دې لږ ورکینګ وکړئ، آینده هفته کې پې ورکینګ وکړئ، 10 ورځو کې پې ورکینګ وکړئ، 2 هفتې کې پې ورکینګ وکړئ، سینټ د سټینډینګ کمیټۍ پورې پې ورکینګ وکړئ، د هغې نه پس پې ورکینګ وکړئ چې تاسو تر کومه حده پورې تللی شئ چې دا کومه جرګې کوم تحفظات، اعتراضات، شکوې، ګیلې، مسایل خپل بیان کړ دې کې تاسو څومره اکاموډیشن ورکولی شئ. او زما په خیال څنګه چې تاسو وې هرې مسئلې حل شته او انجینیرینګ خو دې د سلیوشنز نو انجینیرینګ وایي دې ته چې مسئلې سلیوشنز پیدا کړي. نو انشاءالله که تاسو هغه پښتو متل دی که نه چې دا بیا زړی نه په پیتی کې هم تبې کوي، نو انشاءالله چې ستاسو زړی نو تاسو به دا ټول چې کوم ریزرویشنز دي، تحفظات دي، دې له انشاءالله تاسو زه دا ورکولی شئ. نو انشاءالله زما دا دې تجویز سره به د مولانا حسین صاحب اتفاق دی چې تاسو سټاپ کې فی الحال کار په دې باندې چې موږ په سینټ کې هم په دې باندې یو भरपूर इजलास इंशाल्लाह उको
او مونږ کوشش وکړو چې دا سوات موټروي د سوات د خلکو د پاره د سوات د حکومت په دې باندې متفق شي او د دې په دې کې شریک شي او په دې کې شامل شي داغه نه پس په دې باندې مونږ مخکې لاړ شو نه زیاته او بهتري زه یو ځل بیا تاسو شکریا ادا کوم بالخصوص برکت خان شکریا ادا کوم چې دی په خپل ما سره رابطه وکړه زه بیا یو ځل په خپل ما سره رابطه وکړه نن دلته راغی ډېر ښایسته ماحول کې دا بریفینګ دی ورکړه جی